او بل خبره چې داغه د اختر د منځ د عزیزانو د ایدګال منځ او د منځ طریقه ډیر اسانه طریقه ده. هیڅ یو شی بس خالي دا وای د لوی اختر منځ په دې امام چې الله اکبر سیسن د لوی اختر منځ په دې امام چې الله اکبر هغه چې الله اکبر ول سلاسونه پر نامه ونسي سبحانك اللهم ګرد ویل کیږي ګرد بیا وای بیا درې واره تکبیر الله اکبر غوژول غوتی ونسي لایک درې واره بیا امام قرات وای لاسونه ونسي بیا رکوع سجده وسو رکوع سجده دویم رکعت بیا قرات ویل کیږي رکوع سمخ کې بیا درې تکبیرونه ویل کیږي لاسونه غوژول ویسي لایک پر څلورم تکبیر سره یې رکوع لره بیا د اختر منځوسو خطبه کوته ناس بیا اوریدل واجب دي دغه د جمعې منځ کوم دی بغیر د خطبه نه صحیح کیږي بغیر د خطبه د اختر منځ تقریبا بغیر د خطبه صحیح کیږي ځکه ورسته ده. خو خبره ده د عزیزانو چې قرباني مې وکړله په قرباني کې د الله رضا مد نظر کې ډېر خلک وایي وای یاره د غوښو دپاره پر ما ولاکه کېږي څه د کوچنیانو دپاره دا مه کوه دا مه کوه الله راضي کړه د الله د رسول پر لاره روان سه الله به ټولې خبرې وما او تا ته راکړي خامخا به راکوي په دې کې وزره شک و شبهه نشته. خیر او بله خبره دا ده چې دا نن سهار سره تکبیرونه شروع الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا واجب ده پر هر نارینه باندې او پلر په زور आवाज او زنانو تیر ورشي زموږ زنانې په دې خبرو نه پوهېږي زنان دې په قرار आवाज باندې وایي هغه د اختر د څلورمې پرې د مازدیګر منځ بعد پر لویل کېږي خو خیر دا شی به یې رول نه دا پرېږدو نه